سلامونه تازه خبر د ډیر وخت راسي مشر منظور پښتين غایب و چې لا هم پرون د شپې هغه د ویډیو پیغام خبر کړی دی. مختصر درته وایم داغه خبرې خو ډېرې زیاتې اوږدې وي چې پکې یو کم څلوېښت منټ او څه د پاسه دغه خبرې کړې دي او په دغه پښتونخوا په پښتنو په وسایلو په مسایلو خبرې کړې او د جرګې په حواله خبرې کړې او د پارټیانو حقیقت یې ښکاره کړی. ملګرو دا در سره نن زه په دې ویډیو کې وایم ویډیو سره شیر کړئ، ویډیو سره ډویټ وکړئ، ویډیو ریپوسټ کړئ، دا اکاونټ سره فالو کړئ، کمنټس په اتمن وکړئ. ملګرو د مشر منظور پښتين بیګا په لایو کې د جرګې په حواله خبره کړې چې موږ هغه کار هغه ارمان پوره کوو کوم چې د پښتنو په زړونو کې و چې تل به دا ویل چې د سیاسي پارټیانو یو کې د پښتانه یو کې او په اتفاق او په اتحاد شي تر څو چې موږ دغه هڅه وکړو دغه کوششونه مو شروع کړو په لار کې ډېر ستونزې مخ ته راغلې خو موږ هغه هر څه چې کوم دی شاته کړو په دغه قومي یووالي قومي اتحاد او د اتفاق لپاره مو یو لوی لښکر جوړ کړو. ملګرو په دغه کې وایي چې دغه کوم سیاسي خلکو په دغه شمول ډېرو قبایلو مشرانو ملکانو هم شرکت وکړي چې ټولو ته دعوت ملاو شوی خو دغه نه بعد چې کله هم د ری ورځې جرګه وشلې دغه نه بعد چې کله هم موږ پریکړه وکړي په شریکه په جمهوریت طریقه باندې په اکثریت سره کله هم موږ پریکړه وکړي د هغه سره ټول سیاسي ګوندونه متفق شو چې پکې د 14 تاریخ نه بعد په 15 تاریخ باندې موږ یو خبر ولوستلو چې پکې ویل شوی و چې سیاسي پارټیان چې کوم دغه پریکړو څخه په شا شو. نو دغه سره چې کوم د بیا موږ پلټون شروع کړو او دغه سره موږ د قومي لښکر یا د قومي جرګې په حواله چې کوم موږ احتجاج اعلان کړو چې پکې 21 تقریبا اکتوبر و نو په دغه کې سیاسي ګوندونه چې کوم هغه پرشاشي په شمول دوه پارټیان چې کوم دی هغه دغه په دغه کې شتون لري. دغه نه بعد موږ تفتیش شروع کړو چې دغه ولی سم مسله وای یعنی ولی دغه خلکو شرکت ونه کو هغه ویل چې دا کوم مطالبات دي موږ تاسو سره په دغه کې نزو نو موږ ورته ویل چې تاسو کوم مطالبات دي راځي چې په هغه باندې اتفاق وکړو. موږ بیا د میټینګ راغوښتلو اعلان وکړو چې پکې د هغه دوه ګوندونه هم پرشاشي او هغه هم په دغه میټینګ کې شرکت نو کړي. نو دغه وجه و چې تدید ما لا هم پریکړه چې کوم د دویمه پریکړه پلان بی نه شروع شوه په دغه حواله باندې ډېر خبرې نور هم پاتې دي. خبرانو ویډیو کوم په دغه باندې غږیږو. مننه.